اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه یوه مختصره ویډیو کوم ټول قوم ته زه انجمن دفتر نه داسې خبر ورکوم څه دوو ورځو مخکې چونکې زه موجود نه وم دلته سوګو کلي و مورې منځه کوم فسادات وشو کوم ځوانان هغه کې وفات شو یقینا څه ډېر افسوس دی دې باندې خو دې سره سره زه به د خپل د انجمن کارکردګۍ او د انجمن کوم دي کې څوره پورې کردار ادا کړي دي هغه وضاحت به لږ زه وکړم څه د سوشل میډیا والا کومه نمونه لګیا دي څه دغه یو ګند رخلي د قومي انجمن باندې چوي ما یقین کې دا مناسب نه دی. اول خو ټول نه مخکې زه دا خبره کوم څه دا فیصله څه کله شوي دی دا فیصله دغه نه مخکې مو انجمن ته هیڅ قسم ته معلومات نه دي شوي چې سوګي کلي او د مورې ترمنځ داسې څه مسله دی مو ته هیڅ قسم ته معلومات نه دي شوي دې منځ کې ساجد بابا ورسره څو کسان جلندرې قوم مشران هغه ورسره ملګري شوي دي هغوی دا فیصله لیکلي دی بالکل رزنامې شکل کې دوی لیکلي دی دغو خلکو سره تویوړي واک باندې دوی دا فیصله کړې دی بلکې لور کوم مشران وو هغوی وخت باندې رغلي دي هغوی ته دغه سوګو کلي او مورې والاو دوی ته موقع نه دی ورکړي دوی ورته وویل چې مو منځ کې تاسو ما ګډېږئ چونکې مو منځ کې ساجد بابا شته مو جرګه شته دی تاسو مو مزرعت غواړو تاسو مو نه لاړ شئ مو تاسو سره خبرې نه کوو انجمن خو ساره ورکې خبره نه دی هغه نه وروسته بیا مطلب دی چې دغه فیصله ورکې وشوه ورځې ورکې تېرې شوې لږې ورځې تېرې دي یا ډېرې ورځې تېرې دي مو ته معلومات نشته خو دې منځ کې تقریبا نن 15 ورځې مخکې مورې والا د لشاپام یا کلي والا او د سبغوی کلي والا دا څو کسان دلته روغ و چې یاره داسې مو منځ کې فیصله شوې ده فیصله مو ته قابل قبوله نه دی هغې باندې مو ډېر هغه د تحفظات لرو هغې فیصلې کې مو سره انصاف نه دی شوی مو بروسه کړي دی خو بیا تاسو راشوئ لږ مو منځ کې کردار ادا کړئ هسې نه څه مو په غم واوړو مو یو بل سره دلته اوسېږو بیا ما سوګو کلي والا راوغوښتو هغوی ته مو وویل چې وسړی یو مطلب دی تاسو منځ کې کومه فیصله شوې دی دا یو قسم ته قابل قبوله نه دی تاسو لغونته کې صبر دې باندې وکړئ دې کې لږې که خبرې وشي دا خبره ډېر اونج نیج به نه وي ورکې انشاءالله 19-20 که څه مسله وي هغې کې به مو کردار ادا وکړو ویله ته راشه ته مه کوه کسه ما انجمن واستولو په دویمې ورځې مازدیګر 4 بجې زه لاړم زه سوګو کلي تا کوشوم پاس کوم ځای کې هغه دی د کومه سرا وه هغې کې دوی کوټې جوړې کړي وي هغې کې زه وګرځېدم هغه ما ولیده هغه ځمکه ما ولیده کوټې ما ولیدې بیا راکوشوم دوی ته ما وویله ما ویله چې چال وکړو دوی ډېره مشکله ورکې نشته تاسې لږ مو ته ورکې هغه راکړئ مکار وکړئ چې مو دا فیصله وکړو کسه دا د محرم شپې ورځې دي زه ډېر افسوس یم چې څوک سوچ نه کوي خامخا تومات څوره ډېر زیبون شاید اسلام کې بیا مؤمنینو منځ کې تو غیر ضروري تومات چوک لګوي بیا دوی ته ما سوال وکړو ما ویله موږ ته ورکې مکار وکړئ دوی وویل چې موږ تا ته مکار در کوی نه شو په یوه سرعت در کوی شو چې ته ساجد بابا نه اجازات واخله دا د سوګو کلي والاو ما نه مطلبه وه چې ساجد بابا نه ته اجازات واخله چونکې هغې مو فیصله کړي دی هغه مو دې پوزیشن کې نه وي چې هغه فیصله به مو ورته کړو د بل پریک ته چې کله مو لاړو د سبغو کلي کې دې ټایم باندې واده و هغوی مو ته وویله چې یاره مو تاسې ته اختیار در کوو چې یاره څنګه تاسو وکړو بس مونې دروي پرده راشي او فیصله یو څه وه لیکلي بل څه شی شوي دي دې کې یوه خبره داسې شوي دي هغوی داسې ګیله ولرله چې مو لنجه د سوګو کلي والا سره او دلته مطلب دی چې ورسره سوګو کلي سره د مین سړک نه د جلندر ټاکه پورې 50 فوټ سړک نه علاوه دا دغه جرګې جلندر ته لیکلی دی هغوی څخه مو څه مسله نه وه که نه دغه باندې مو تحفظات دي هغه کې مو ته څه پروګرام کوو چې یاره موږ به دې کې بعد 19-20 پارک دی دا به ورته وکړو ما بیا ساجد بابا سي ځوابونه وکړو بلکې ما سره نصیر څه بدار دی چې هغه ما واستولو بغکي ته ما ویله ساجد بابا ته وایه چې ته لغونته تکلیف وکړه دغه پرې راشه که بیا نه راځي سوګو کلي والا ته اجازات ورکړه چې انجمن که څه مداخلات کوي ورکې وکړي رب نے قسم کوم چې هغه قبضې کې مو روح دی څه مطلب دی نه روغ ورته
نه موته اجازات میلو شو هغه نه وروسته مو بیا څوک کلیوالا راوغوښتو مو ویله اوس څوک کلیوالا او نصیب علي دا موته نه روغو موته خو هغه نه کوي موته خو څه اختیار ورکړي نه راکوي تاسې ته سوال کوم تاسو ویر شئ څه لغونته کې موته مکا ورکړي روکوي څه د خبرې کې دغه کې زه غام کسم په غام واوړئ دا زه ټیکولې کوشش وکړم هغه باوجود مطلب دی څه هغوی ویله څه موږ نه شو ویلی دا که یایو تاسو بیایو موږ ته نه راتلو بیا زه څه اسلام آباد ته تلم بله ورځې بیا موريوال روغلو موريوالو ته مو ویله څه کس هغه خو د اوس نه روغلو تاسو نه زه بیا لږه مکا غواړم تاسو لږ صبر وکړئ زه به دوې ورځې وروسته بیا قومي مشران او نصیر سبادار به ورسره کوم بیا به واستوم څه که چېرته موږ ته لغونته کې مکا ورکې میلاو شوه موږ به دې کې کار خیر کوشش وکړو چې د مسله حل طرف ته بوځو زه څه کله لوړم په سوبیله دا خلکو موري والا وه صبر نه وکړو صبر یې نه وکړو دویم مطلب دی څه وختو پوس وختو بیا دوی سره مطلب دی څه دغه غام جوړ شو قاتل ورکې وشو ډېر ځوانان ورکې مړه شو یقینا څه ښه نه وشو څه ښه نه وشو زه قوم نه دا پوښتنه کوم دا فیصله دا دی ټول د کس وي دغه کې د انجمن کردار ما ته وښوي تحریک حسیني کردار ورته وښوي تحریک لاړو انجمن لاړو دوی ته چا غوږ چولی دی چا دوی ته اختیار ورکړی وي نه ټول تهمت په تحریک واچوي په ما واچوي تحریک از زه ذمه دار یم څه هغه ذمه داري به زه واخلم خو نه تحریک ته اختیار میلو شو نه انجمن ته اختیار میلو شو وچ په وچ یو میډیا ته یو سړی ودرېږي هغه دنیا نه خبر نه دی هغه کاغذ نه دی لیدلی هغه دینه نه دی خبر چې دغې فیصلې کې دی قومي انجمن څه کردار دي غیر حق تهمات لګوله تاسې لغونته کې که قرآن ته نظر وکړئ البیتو دار ته نظر وکړئ د تهمات څوره ګناه دی د غیر ضروري تهمات تاسو ولګولو آیا دی به خدای تاسې نه پوښتنه نه کوي څه غیر ضروري یو قومي انجمن هغه باندې تو تهمات ولګول اوس انجمن دوره ورکې نه دی خبر څه ایک نه دو پر انجمن نه دی خبر نه ورته اختیار میلو دی بله ورځې ما دا واضحه کړي دی کسه زه لږ ټایم زه هر چا ته سوال کوم چې دنیا ډېره مصروفه دی خو دغې ویډیو ته لږ ټایم ویر کړئ چې دا تاسو واورئ کم از کم حقیقت ته ورسېږئ ما لسم ورځې خبرې وکړي ما ته تقریبا دلته 600 نه پاس کیسونه دلته ما سره پراته دي هغه داسې کیسونه دي چې زوی ځمکه خرڅه کړې دی پلار ځمکه خرڅه کړې ده زوی بیا نه ویر کوي ترې ځمکه خرڅه کړې ده ورارې بیا نه ویر کوي مړي ونی کوي زه ویر شم ما نه مني ما سره پاوج دی ما سره جیل دی دلته زه جیل ما جوړ کړی دی زه به خلک کېدم دغې ما ذمهداري نه دی که نه بېګا څه زه نواخ من دی روغلو مطلب دی څه ما ته اطلاع میلو شوه څه 3 کسان بیا دغه ځای کې د کوزه بایپاس باندې جنګ وشو یو مړ شو 2 زخمیان شو داسې مسالې خاص کر زه داسې یم ټول قوم ته ما سبا ورځ اعتبار ورځ دی ما بیا ټول قوم راوغوښتو دغو شیو ته څه قومه تاسې دا خبرې ما کومې لسم ورځې کړي دي یا دا واقعیات کوم سوګو کلي کې پیښ شو دا شیون نه دی دا شاید دنیا دي مثال کې طور باندې په واړو سارو کلي کې دا مسله نن دی که سبا دی اندو روخې دی ما ورکې خپل ځان ستړی کړو یو کال مو منډې ورکې وکړې ګوډې مو ورکې استعمال کړو لمنې مو ونیولې سوالونه مو وکړو نه یې مني څه کله نه مني زه قومه تا ته یم او میډیا والا زه تا ته یم ته ما ته یې ولیاره وښیه ته اسمان سر نه ویډیو کوي راشه ما سره کښېنه یې ولیاره ورته وښیه که نه چې داسې ما کوه داسې وکړه تا سره به صحیح هغه به در سره وي تا سره به صحیح رای در سره وي څه لګوي خو راشه مخکې ما ته وایه که نه استرا کلي مسله د پندغ دی لیزا یو ارپني کلي والا مسله ده دا دی مطلب 2008 کې ځمکه ویر کړي شوي دی اوس یې اوسې راخیستي دي هغه خلک به چی کوي دا خلک به چی کوي سوره لویه مسله ورکې جوړه دی هغې کې به نن وي که سبا وي قاتل به ورکې کېږي مړي به ورکې کېږي وایه ذمهدار یې څوک دی انجمن دی انجمن تمامه کورمه راوغوښته اته قومه تورای مو بوتلو ځای ته مړیوانې مو ورته وکړې منډې مو وکړې 25 ورته مې انجمن واستولو شپږ ورته زه خپله لاړم غوږ نه چوي څوک غوږ نه چوي هر 2 کسانو ته خو مفاد خو هر 2 نه پوره کېږي 2 کسانو مسله د خپل منځ کې یوه ته به څه کټوي که نه یوه نه به څه کټوي چا نه یې کټوي هغه نه دی راځو دینه سوا دینه علاوه معنا او بغاکای تحت اکثرو کې کومه مسله ده دا تقریبا زمانې نه چلیږي ډېر انجمنې ورکې ستړي شوي ایمني صاحب ورکې ستړی شو زه به ایمني صاحب شکریا ادا کوم لاس ورته خدي خپلې خونې کې مړی وکړه دغه وخت کې تحت اکثرو کې ویلې مطلب دې څه نه سیخېږي
ویلي غوږ نه چوي قوم ته آیا قوم چا سره مطلب دی څه مرګلی دی چا همدردي ده کوي چا طرفداري ده کوي هغه طرفداري کوي هغه روشي ما سره دلته بحث وکړي څه پلنکي ځای کې طرفداري کړي دی انجمن که طرفداریا نه کوي غداریا نه کوي پیسې نه خوري د سکینې پاکه ورځه تېره کړي تډ زول کوي دا دته یو لختي کې پروت دی یا دیواله ته پروت دی بیا مطلب دی څه مړي وشي بیا زیار انجمن سې کوي ویلې کوي دین علاوه غونډې خیل هغه شلوزان سارا دی کسه مړي ورکې وشول پسالې ورکې کېږي لګیا دي کینی انجمن څي تحریک څي منډې کوي ځان ستړیوي غوږ ورته نه چوي دې کې سوبیله فساد کېږي روشه کومه کنه سبا مره وخت انده تاسو وایو کنه څه مطلب دی څه کمیټه جوړه کوي کنه دا خو تاسو مو سره دا غام نه تقسیموي دا به بیله زه په دغه لاسو کاسو انجمن څنګه سهار ته رسوم دا به زه څه کوم مو ته زیاړې کېږي مو ته سپکې سپورې وی نو کېږي ویلې کېږي کشرې وکړي میډیا والا وکړي خیر دی کنه څه پارک نه کوي نه بولم ای به نه بولم ابه جذبتي وي هغه به وینه ګارمه وي یو داسې سړی چې هغه ارځوی کې کینی هغه حقیقت نه ښه خبر وي بیا انجمن باندې صحیح دی انجمن ته د غوساره څي خو مایره والا انجمن کوم کردار دی هغه بل څوک نشته بل څوک نشي یاده کوی کوم انجمن کردار ده کوي هغه بل څوک نشي یاده کوی زمینداری لکه کوم انجمن باندې دی هغه بل څوک باندې نه دی کله کورمې باندې باد هول وي بیا څه انجمن کار نه کوي ادا نه کوي بل څه ادا طاقت نشته چې هغه شي ادا کوي بیا انجمن پوسي هغه خلک خبرې کوي چې هغه ځان یو ذمہ دار خاص بولي مدیره ګلاره چې د سړی نه څه ته د کردار ویلې ادا کوي ته د کردار ویلې ادا کوي تو ته دا پاته نه و چې دا په سلا چوکړي دی دا چوکړي دی ته انجمن پسې زیاري کوي تو ته حقیقت نه دی معلوم چې ته انجمن پسې زیاري کوي کسه زب نور مزید به زه دې باندې مطلب دی خیر دی څه پارک نه کوي خو دې سره مستخیل هم زخیلو سرو کې مسالې دي کسه په کور دی څه دې کې ټول قوم عادات وکړي دا مسالې حل کړي که خیلو ملي خیلو هم مستخیلو هم زخیلو مسالې دي خپورې ځمکې باندې یوه ورځې بیا هغه نتیجه هم دا شی روځي ټوپکۍ او شکرداري مساله دی مطلب دی چوک ورته غوږ نه چوي لوړ شه قومه لوړ شه کنه کوم یو ګرام دی ګرام نه ورته وایي حکومت ذمه داري دی حکومت خپله ذمه داري پوره کړي که نه حکومت ته ولې ذمه داري نه پوره کوي نستې کوټ غونډې خیلو لیزایو مسالې دي خپل منځ کې سارو باندې په کور دی صدیقي کوم خپل کردار ادا کړي انجمن د څي که نه څوم رته یایې څه ویلې نه راڅې که څوم هلته خبره نه واوري اوره ډازه نه کوي اوره ګزاره نه کوي کله انجمن منځ ته دېر شي ګزار شروع کوي کله انجمن تقریبا 5-6 ځایه داسې کیسونه مو سره وشول څه اوره به بالکل مرچو کې ناست وي قرار به ناست وي ښه ګپ شپ به لګوي کله انجمن ګوډي نه کوشي هر دوه طرفه سرګرم شي بیا پیر شروع کی بیا لنجا شروع کی بیا دوا شروع کی بیا څمړي وشي بیا انجمن ته زیاړي کیږي سلطان مساله وا سجاد سید میار ساراو لوړ ورکي ایوا میاشته مور کې منډي وکي لا اله محمد رسول الله انجمن پسې بلټونه ویل آی مو ان دو ګنو ده چې دلته مطلب دی د قومي چای اویر کا قومي مړی اویر کا قومي ګوډه استعمال کا آلته لوړ شي بلټونه دسې وي بله ورځ سلطو والا خبره مو مخکې د سلطو دلته ناست و ما ته سلطو ناست و چې زه یې بوتلم سلطو ورور سلطو تر مو باندې ډزونه وکړو چا سزا نه کوي چا غم نه کو چوک مطلب دی چې دوی تکړه خپل غمونه خپله کوه که نه ما ته یې ویلې رسته یې وکړه که نه غمونه څه ما ته یې رستوي بیا ته یې ما سپورټ وکړه بیا یې ما دفاع وکړه لکمن خیلو کاس کې تاسو ته پاته دی چې تنبون لګېدلي دي حکومت یې منځ کې ورکې دی نن وي که سبا وي دي باندې مطلب دی څه دا شونه راتلونکي دي تقریبا دینه هټ کې زه یم څه 600-700 کیسونه داسې دي څه هغه څه موږ سره دي څه حکومت سره دي څه بهر د جرګو والا سره دي موږ خدا دلته لغونته کې نصیحت وصیات پریشر ونیو کو بهر جرګو والا خو خپل یو دستور دی خپل یو روټین په مطابق چلیږي دا ټوله قوم په کور دی ته سمجدا شي قوم دې ته مطلب دی مضبوط سوچ وکړي غیر ضروري تهمتونه انجمن باندې مه لګوي انجمن سره نه فورس شته انجمن سره خولي خبرې ډېرې ښې کېږي څه چونکې نه تو سره فورس ویلي نشته تو سره قوم دی قوم څه دي قوم ویلي مطلب دی چوک مړ کوي قوم مطلب دی دلته حکومت نشته دلته سومالیا دی د افغانستان دی
دا کشمیر دی نه دا پاکستان دی پاکستان حصہ دی دلته مضبوط حکومت ریټ قیم دی پکور دی حکومت کاغذات مول دپاره مطلب د کوم یو سټاپ دی که دلته نه وي دوی د ښکیه نه راوغواړي دا فیصلې موله سم رضیا ویلي دي زه بیا یم څه حکومت دا سمسه واخلي دا خبرې دا قتلونه کېږي دي کې ذمهدار حکومت دی دی که ذمہ دار قوم ده دا بلا ذمہ داری دی مرکز نه ده دا پکار ده څه حکومت سزاوانو کې خپل دلچسپي پیدا وکړي څه کله چوک ریټ نه مني چوک خپل قانون لاس کې خلی پکار ده څه هغه ته د حکومت سزا ورکړي دغه اوس مطلب ده څه دا خبره وه که دی کې حکومت کردار ادا کړي وی پوس ابدي نه کېدی یا د بل فریق خطا دا ورته منځ کې ویلوړ وی موږ خبرداری کړي دی که نه موږ حاله که نه موږ حکومت خبر کړی دی که نه حکومت غام نه دی کړی زه ورکې انجمن ساره ورکېنه و دغې فیصلې کې شو ثابته که راشه دا ویډیو مو وکړه زه ګرنټی یم زه چیلنج کوم راشه دلته مو سره کېنه ته کې ته د انجمن کوتهیي وښیه که انجمن کوتهیي کړي دی مطلب د نیټ باندې ما څه دا د مستفي شي راشه تا په مخ کې مستفي نه شوم بیا مطلب د مسلمان یم د لا اله محمد رسول الله کلمه مغه ځای کې پرېږدم بیا نه یم خو ته ما باندې لا غیر ضروري تهمتونه ما لګوه نیټ ته ناست یا اشتیلیا کې ناست یا دوبۍ کې ناست یا دلته ناست یا پیکډیا ته ناست یا څه بلا ته ناست ته تهمت لګوې ته راشه که ته بهار یې چې ته دلته پلار نیکه چوک خو به د وي هغه راوسته مونه پوښتنه وکړي څه دغه ځای کې تا څه کردار و ولې د غلط کردار ادا کړي دي تا وجې نه نقصان وشو که ته پوښتنه نه کوې هسې غیر ضروري لګیا یې تهمت لګوې بس تا سره زه نه پوهېږم تا سره هغه امام پوه شه چې هغه په غیب پردې کې دی که بیا مو کې چې ته کوتهیي وي موږ هغه خپله پوهېږي ویلي مو عهد امام څه کړی دی مو ویډیو والا میډیا والا سوشل میډیا والا تا سم عهد نه دی کړی مو امام څه عهد کړی دی که ته چې ته خدای منې تا مغه امام باندې یقین وي ته راشه ما ته د امام والا عهد وښیه څه دغه ځای کې د کوتهیي کړي دی زه به تسلیم کوم که بیا مې نه دی کړي تو خدای باندې که زه نه شوم د والسلام